آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. دا آیات کریمه ستاسو مخکې ما تلاوت کړ. دې کې د معراج او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د شپې بیت المقدس ته تللی و د هغې واقعه هغه ذکر کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی ډېر معجزات هغه ورکړي دي. څلور معجزات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې دي چې هغه تر قیامته پورې دي. یو قرآن کریم دا تر قیامته پورې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده او دا بقایي وي. یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث چې یو سړی چې دنیا نه لاړ شي نو یو څو وخته پورې د هغه خبرې هغه خلقو ته یادي، لیکن بیا د خلقو نه هغه خبرې هغه هېرې شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دا د نبی علیه السلام معجزه ده. دا چې څو پورې دنیا هغه قایم وي نو تر قیامته پورې دا معجزه دا به باقي. درېیمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه هغه علماء حق دي. دا حق علما، نیک علما دا تر قیامته پورې هغه به وي. او څلورمه معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په امت کې نیک خلق، په امت کې صلحا، په امت کې نیکان خلق چې هغه د علماء حق د هغو خبره اوري، هغو سره عقیدت ساتي او هغو سره تعلق ساتي. نو دا معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به تر قیامته پورې. همیشه د خلقو دا کوشش چې د عوامو د علماو نه تعلق کټ شي او دو د علماو نه بدزو نشي. لیکن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې نیک خلق دا به همیشه د علماء حقو د هغو ملګري به وي. دا څلور معجزات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې دي چې دا تر قیامته پورې دي. د دې نه علاوه نور د نبی علیه السلام بې شماره معجزات دي چې یوه معجزه په هغې کې هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د شپې په یو حصه کې، پوره شپه هم نه، د شپې په یو حصه کې هغې کې بیت المقدس ته تللی، بیا د بیت المقدس نه بیا هغه واړو اسمانونو ته تللی، د هغې نه بیا سدرة المنتهی ته تللی، بیا د هغې نه لامکان الله سره راز او الله سره ملاقات هغې دپاره هغه تللی. او واپسۍ کې بیا څه طریقې سره چې نبی علیه السلام هغه تللی نو په هغې طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس بیا مکې هغې ته راغلی. د دې دوه حصې دي، یو ته معراج ویلی کېږي، یو ته اسراء ویلی کېږي. د مکې نه بیت المقدس ته تلل دې ته اسراء وایي. اسراء د شپې تللو ته وایي، نو دا بوتلی شوی دی د شپې. او معراج بیا ختو ته وایي، نو اسمانونه بره دي. نو په دغه شپه کې بیا لفټ او سیړی هغه لګېدله، پارچانګي لګېدله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول اسمان ته، بیا د اول اسمان نه دویم ته، دغه شانه هغه سدرة المنتهی هغې ته او د هغې نه بیا لامکان ته، بیا واپس په دغې طریقه باندې بیت المقدس ته راغلی او د بیت المقدس نه د هغې نه بیا مکې ته. اوس دا واقعه دا کله پیښه شوې ده؟ نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو نو 3 کاله بیا وحی بند وه. بیا د هغې نه وروستو د دغه فرضیت د لمونځ هغه په معراج کې شوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دغه معراج نه چې کومه تحفه هغه یې خپل امت له راوړ ده، نو د نورو خبرو نه علاوه لمونځ دا یې راوړ دی. نو دا لمونځونه دا کوو مونږه 5 وخته لمونځ دی، لیکن الله د دې اجر هغه ورکوي دغه 50. نو سړی چې 14 لمونځ هغه وکړي نو وکړه خو د 5 لمونځونه، لیکن الله تعالی اجر هغه ولا د 50 لمونځونو د هغې اجر هغه وله ورکوي.
اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج هغې ته ته او په دغه شپه باندې ته نو حضرت ام هانئ دا د حضرت علی کرم الله وجهه د هغه خور ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کرو جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام راغله د هغې نه یې بوته بیت الله شریف ته آب زمزم کوی چې کوم ځای دی دې ځای ته دې ځای کې سینه یې والا کولاو کړله بیا زړه هغه یې راووښکه زړه یې سیرې که او هغه یې ووینځه په آب زمزم سره او بیا هغې کې علم و حکمت هغه پکې هغه د هغې ډکې که بندې که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې مبارکې باندې صحابه کرامو دغه داغ هغه لیدل دی. نبی علیه السلام 2 ځله اپریشن هغه شوی دی، یو ځل د وړوکوالي وخت کې چې هغه حضرت حلیمه سعدیه هغې کرو او دغه وخت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا څه د 6 کالو خواوشه هغه عمر و. نو یو اپریشن دغه وخت کې شوی دی او یو اپریشن د نبی علیه السلام په دې وخت کې شوی دی. هغه اپریشن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره هغه شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم او ماشومان د الله لایب کارونه ډیر کوي، دا د لوبو کارونه ډیر کوي. نو دغه چې وشو دا اپریشن نو د دې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه لوبو نه د هغې طرف ته توجه هغه نه وه. د هغې وجه دا وه چې قرآن کریم کې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه یو چیلنج هغه دغه مکې والو ته ورکوي چې ګورئ که د الله د طرف نه حکم نه وی نو زه خو فقط لبثت فیکم عمرا من قبله، تاسو که خو ما یو ډېر عمر تیر کړ دی نو تاسو ووایئ چې ما په هغې کې داسې یو کار کړ دی چې هغې ما ته ګوته ونیسلی شي او په هغې باندې اعتراض هغه وکړلی شي. نو چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې چېرته وراني کړی وی لکه واړه چې وراني کوي نو بیا به خلقو وی که نه چې ته چې د 7 کالو او د 8 کالو وی نو تا دا کار کړی او تا دا کار کړی. نو دې وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اپریشن په وړوکوالي کې د دغې دپاره هغه شی و چې د وړوکوالي او د لوبو د هغو چې کوم هغه خبره ده هغه د ده د زړه نه هغه وځي. او بیا په دې وخت کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم اپریشن هغه شوی دی نو هغه د دې دپاره هغه اپریشن هغه شوی دی چې دغه بره اسمانونو ته ځي او هغه لامکان هغې ته ځي. نو دا خو یو ډېره غټه چې دی نو مخکې هغه مرحله ده او ملای اعلی اسمانونو د هغې ته روان دی نو چې په ده باندې چېرته رعب او په ده باندې څه داسې یو دغه دهشت هغه پرې رانشي. نو دا اپریشن دا د دې دپاره هغه شی و.